کچېرې غواړي مرحومینو دپاره ثواب ورسوي څه پکار دی مرحومینو په نامې قرآن سنټر ته کلاو کا یو قرآن سنټر چلاوه دای موی ټولې کور مې بدبختي دی چې ته قرآن مسجد کې خیای شي امام بړی کې خیای شي زه به وایم زیارات کې خیای شي تاسو دې شي ګواه یوئ خلکو ته رکاوټ جوړېږي انتظامیه انجمن والا څه چا سه متمخانې جماعت شبه دي هغوی ته رکاوټ جوړېږي هغوی ته بنا څه جوړوي واجه څه ورته ښیي څه دوه بچي دي وړ وړ کې دي فرشونه خرپوي آیا فرشونه خراب شي رنګونه خراب شي متمخانو والا جماعت والا دي نقصان ډیر دی که نسل و ذهنونه خراب شي فکرونه خراب شي تربیات نه وشي دا نقصان دی تاسو مو ته دا وایي ریکوست دغه خبرې کوو څه مخامه موبایل د ټایم د توی فیسبوک توی خبرو توی تفسیرو توی هاري وشي ته غپو شپو والا د کومي څه تاسو کلیپونه کسوي خوندې وته ټول شپه او تناسوي بچي بیلا شوهر بیلا پلور بیلا مورې بیلا سوال کوم ریکوست کوم چې وا غنټه مخامه ځون سه بچیا کې نه وي کور دا د سهار شپه مو سره څکل نغری کی بچی دی وا غنټه کم از کم ز بچی ځون سره کې نوم سبق پویم قرآن پویم خپل قرآن را وخلم بچی ما قرآن وای اخنت نن نیوی ټیکنالوژي ما ته بچي ولوست ور کړی ده نیوی ټیکنالوژي ذریعہ سره ما ته نسل جوان ته به طرف ته روانیدای شي روانوي شي روشن دغه ټیکنالوژي نه دغه نیوی ټیکنالوژي نه موبایل نه ټابلیټ نه بهترینه फायदा او چاته کو انده قرآن نه ډاکو کنه سو بداله تایم څه دینه بدبخت انسان د بل وی څنګه ته ډاکټر نسخه ویر کی څه واخه د مدته ولی کله دای ته علاج شو علاج نسخه ویر کړله اغه د علاج نسخه را واخلی او بیا مثال در کوم دوايا را واخلی بیا مغه دوايا درو را واخلی نلته و چی ایمو مثالان دا شه ده مت پروردگار عالم عظیم نسخه را کړی د قرآن شکل کې دی کی هاري وشي علاج موجود ده دی کی هاري وشي بهترین راه حل موجود ده خمو قرآن سره هغه وفا نه دی کړی چې کومه وفا مونږه قرآن غوښتي ده زه خپل گفتگو دو حصو کې تقسیموم ډېر تاسو ته ما نه خلم اول خدا سره قرآن اهمیت حواله سره تاسو بار ولیدلې دي پیغمبر د قوله مو تاسو خدمت کې عرض کو پیغمبر اکرم یې څه کچېری تاسو غوړوي څه ځان ته امام او قائد او رهبر وګرځوي تاسو د قرآن لمنه په کار دې څنګه ونیسوي قرآن بهترین رهبر ده بهترین رهنما ده بهترین قائد ده ایوا معاشرت بیرهروی شکار کیږي ایوا معاشرت گمراهی شکار کیږي علی څخه کله قرآن نه مخ وړي یا یو حدیث کې پیغمبر اکرم د قرآن عظمت خي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ای قرآن فضیلت نور کلام باندې جمله ډیره جوړه ده نور کلام باندې مثلا نور کتابو باندې فزکس کیمستري بایو انګلیش هر شي باندې د سیده لکه پروردگار علم مخلوقات باندې څوره فضیلت او برتری لري اندوره د قرآن برتری لري یعنی خدای ته څوره فضیلت او مقام او برتری حاصله ده مخلوقات باندې اندوره کتاب ته نور کتابو باندې نور علوم باندې برتری حاصله ده یا یو حدیث کې پیغمبرنا قول ده تعلموا کتاب الله وتعالى فانه احسن الحديث مولا کا اولاد تاسو قرآن تعلیم حاصل کوئی بهترین کلام انداده و ابلغ الموعظه طولنا بهترین موعظه انداده و توقهوا فيه ودی کی تاسو غور و تفقه وکوي فانه ربيع القرآن قلوب ازړو بهار ده اندا زړونه څه غمجن وي زړه ته سکون ورکړي هغه قرآن ورکړي واستشفع بنوره تاسو قرآن نور سره ځان ته شفا ورکوي فانه شفاء لما في الصدور زړو کې قلوبو کې څوره بیماری وي هغه لپاره بهترین شفا قرآن دی واحسن تلاوته فانه احسن القصص بهترین انداز کې دی تلاوت وکوي څه بهترین کیسه قرآن کې ورکی یو حدیث کې مولای من اراد علم الاولین والآخرین فليثبر القرآن چوکا څو غوړي د اولین او اخرین علم حاصل کی په کار دی هغه د قرآن لمنه ونیسي قرآن کې هر څه موجود دي کله دا ټولو شی نه مو تاسو خبره یو زه صرف یو څو تجاویز دي تاسو خدمت کې عرض کوم متپاتې شلوزون د څه کوم د څه سره تعلق لري مخبل قوم ده او بیا یا ار یو کس په جدي لګه فریضه لري خصوصا دغه ځکه کوم کسان موجود دي یو چوکات سیمو خبري ووري
کسې مو معاشري کې یو شای ډیر زیات بریخي نمود و نمایش لکه موږ د قرآن خانیو کې مجلسو کې متمو کې مړو کې کسو خو زم چې مومن د پر دغه نمود و نمایش ضرورت نشته ده که چیرې غوړي مرحومینو د پر ثواب ورسي او بهترینه طریقه زه ته خیم فرمولا هغه ده چې په کور ده مرحومینو په نامه قرآن سنټر ته کولاو کا یو قرآن سنټر چلاوا تاسو صدا مثال کوم دا قرآن سنټر چلیږي ایدی معلم ته تنخوا ورکوا ثواب خپل مرحومینو ته حسابيږي دی والا کور ته دغه دستور چلیږي عربو کې آشتا ایران کې آشتا ایمو پاکستان کې نورو شهرو کې آشتا ایمو طرف ته نشته دي ایمو یو بدبختی ده چې قرآن سنټر نه چلیږي ناکام وي مثال کریم رواني سیو استاد تر پیدا کو بیا غیر سره ورکشي یا مثال ناکام شي وا بنیادی وجه دا وي څنګه قرآن چوب زمانه خلی یغه قرآن ضرورت نه پر کیږي کوم معلم څومره وغوړو معلم خرچا معلم مثلا تنخواه هغه زما چوب خلی نه یو بهترینه طریقه ده ان زم څه کچيري تیوي قرآن خانه باندې 15 لک الله لک روپے خرج کاوي دا مناسب نه ده یو سنټر 15000 روپے مثال کې شي معلم د نو وخلی 15000 روپے دینه زیات نه خلی 15000 روپے ته تنخواه ورکوا بقاعده یو کولا چلواشي دوا کولا چلواشي یو سنټر مرحومینو لپاره و چلوي دي فائدې ډېرې دي وا فائدہ ادا ده مرحومینو ته سور اجر او ثواب ده بشمار اجر او ثواب بلوي نو کې نموجتا نو کې نمایشتا ده دویمه طریقه ادا ده دویمه فائدہ ده چې کوم معلم قرآن دغه سپورټ کیږي معلم قرآن ټولو عظیمه درجه لري یو کس کچيري استاد د قرآن ده معلم د قرآن ده هغه هر یو استاد باندې هر یو معلم باندې زم څو پروفیسور باندې لیکچرر باندې فضیلت لري یغه درجه درو چاته ده یغه سپورټ سره کیږي دریمه فائدہ دا ده چې مو بچي او تربيات ور سره کیږي بهترینه طریقه ده بهترینه فرمولا ده چې مو قوم کې کسان د شي طرف ته متوجه شي دویم تجویز ز ارز کوم غدا ده چې تاسو قرآن سنټر یو خصوصا اشلوزان کې بوایم څه په کار ده مشران او ته ذمہ دارو کسان او ته یا د سې کسان څنګه دینداري دي هغه کم از کم خدای نه خوف ډورشته په کار د قرآن سنټر باندې چکر لګئی لګ پختنه کوي لګ احوال پرسه په کار د کیږي معلم څه ضرورت ده قرآن سنټر څه ضرورت دي یعنی کا واس د نشته مالی واس د نشته کم از کم تشویق وي کوي شي کم از کم آفرین خو تویل شي شابوس خو تویل شي کم از کم زبانی یغه تعاون خو کوي شي دا ټول نه کم از کم یو خاطر کا ده دریم تجویز غدا ده زه وایم کسا مسجدو کې منبرګاونو کې قرآن د پاره قرآن سنټرو د پاره و سارو کوټونه موجود دي دایمو ټول کورمه بدبختی ده چې تا قرآن مسجد کې خیایشي منبرې کې خیایشي زه وایم زیارات کې خیایشي تو سودی شي گواه یوي خلکو ته رکوټ جوړیږي انتظامیه انجمن والا څه چوسه متمخانه جماعت شبه دي هغه یو تر کاوړ جوړیږي هغه ته بنات جوړي واجه سو ته خي دو بچی دی وډوډ کی دی فرشونه خرپوي دو رنگونه خرپوي صرف کیو په یو پښتنه کوم خپل قوم نه زه صرف دا پښتنه نه کوم آیا فرشونه خراب شي رنگونه خراب شي متمخانو والا جماعت ولایدي نقصان ډیر دی کې نسل او ذهنونه خراب شي فکرونه خراب شي تربيات نه وشي دا نقصان دی تاسو مو ته دا وایي دا ډیر غټ نقصان دی ایمو څنګه نسل د بیرهروي شکار دی نن سیمو نسل تبعه شکار دی نن سیمو ځوانان نشو طرف ته سي تمشو طرف ته سي نن سیمو بیا سینې وایو پریادونه کوي دي بنیادی واجه د سیمو متمخاني په بان کړی دي مو جمعتونه بان کړی دي مو چابه مو سره دي شریعت نه د مخ پیګو دین نه د مخ پیګو دا مرکزونه په کور د کولو وي دغه بچیو د پاره دغه بچیو زيونه دي دای مو توي مړی زنده او زيونه صرف ندی چې ته پښتو د سترونه وکي کوي قران او کې نشي خایای قران د پاره باندې وي قران د پاره رکاوټ وي د ټول نه غټه بدبختی ده یو بل تجویز توس خدمات کې زارس کم کسا وخت سي مو لکی کې ویلي حفاظ کام دي ویلي بهترین قاریان کام دي نه کته پورا کورمه کې تو وخت سي تو ته هر وی شوبې کې تو ته سینکړو سټوډنټ پیدا وشي انجینیرز بدته پیدا وشي ډاکټرز بدته پیدا وشي هر وی شوبې کې بدته متعدد کسان پیدا وشي اما ته قرآن ولا شوبې ته لګروشن حافظان شتا نه ہونے کے برابر قاریان شتا نه ہونے کے برابر واجه څه ده واجه دای چې قرآن سمو وفاداری نه دی کړی وسه پوری
ارڅوی قرآن سره وفاداری وکړو، قرآن سره وفادار شي، قرآن ته سا وفادار دی. قرآن ته لاس ورکړي، قرآن ته تا لاس درکوي. ایدی بیا دا شی وي چې هغه معاشره نوراني جوړیږي، معاشره بیا ترقی کوي. نن ته وکس افریقې غونتې ملکونه چې هغه ټول نه غریب ملکونه دي، هلته ټول نه زیات کاریان، ټول نه زیات حافظان موجود دي ورکې. هغوی یادي شي کې مونږ مخکې دي، مونږ یې ترقی کړي دی. یو بل تجویز ستاسو خدمت کې زه عرض کوم، هغه دا دی څه ریکویسټ کوو، چونکې ریکارډ دا کېږي، ریکویسټ دغې خبرې کوو چې مخامه موبایل ته ټایم د ته وي، فیسبوک ته وي، خبرو ته وي، تبصرو ته وي، هر یوه شي ته ګپو شپو والا د کومې څه تاسو کلیپونه کسوئ، خویندې ورته ټوله شپه ورته ناست وئ، بچي بیله، شوهر بیله، پلار بیله، مورې بیله. سوال کوم، ریکویسټ کوم چې یوه ګنټه مخامه ځان سره بچي کېنوئ، یوه ګنټه بچی ورته ټایم وبسوئ، کېنوئ ځان سره، قرآن راواخلي، سبق راواخلي. تاسو کم از کم بچی سره مینه برقراره شي، فزیکلی رابطه مو برقراره شي، وګرنه بچي مو نه بل طرف ته روان دي، معاشره ته به طرف ته روانه دی. په کار دا دی چې هره شپه ما سره چې کله نغري کې بچي دي، یوه ګنټه کم از کم زه بچي ځان سره کېنوم، سبق پویم، قرآن پویم، خپله قرآن راواخلم، بچي ما قرآن وایي. اسره ما ته خونه نورانی کیږي، بچی ما نورانی کیږي، بچی ما بیرهروی شکار نه کیږي. قربان مشم کسا دیخنه نن نوی ټیکنالوژي ما ته بچي ولاسته ورکړي ده، نوی ټیکنالوژي ذریعہ سره ما ته نسل جوان ته به طرف ته روانیدای شي، روانوي شي روشن دغه ټیکنالوژي نه، دغه نوی ټیکنالوژي نه، موبایل نه، ټابلیټ نه بهترینه فائدہ او چاته کو انده قرآن نه ډاکو کنه، اندا قرآن نه ډاکو، قرآن علم ونزداکو، قرآن ونزداکو، اسلام ونزداکو، احکام ونزداکو، بهترین طریقې سره دوی نه فایده او چتاوای شو. دغه تجویز نه علاوه یو بل شي طرف ته اشاره کوم، هغه دا د کسه ایمو قرآن حواله سره ذمہ داری دي. په کار د ایمو قرآن حواله سره خپل ذمہ داری لګي پیژندو. زه دو درو څلور ذمہ داری او طرف ته اشاره کوم. یو ذمہ داری مودا د په کار د قرآن باندې ایمو یقین وي، باور مو وي. قرآن باندې ایمو باور ویلی نشته، یقین مو ویلی نشته. صرف گندوله د تایم سو آیا ډاکټر نسخه دیر کی یغه برابر کچری مو قرآن باندې باور کړي وې نو قرآن باندې مو ژوندۍ ډیره بدله کړي وا. ان وعد الله حق، قرآن دی څوی ما وعده حق دی، یقین وا کوئی دی باندې باور وا کوئی، باور په وا کوئی، دا شک نگاه سما کسوی، دا بے باور بے باور نگاه سما کسوی، دا باور نگاه سوک سوی. دویم ذمہ داری ما تاسو تلاوت قرآن ده. په کار ده چې ما تاسو قرآن سره اونسوي. زه څه توقع ساتم بچیونه، اولادنا، نسل نو نه څنګه قرآن راوخلی، قرآن تلاوت وکړي چې پلار مور نه راخلی. پلار مور تلاوت سره شوق نشته ده، مینه نشته ده. اب څه بچی ته وایي چې زویا قرآن راخله، قرآن ته څه قرآن سره مینه پیدا وکا. کسه سوره مزمل کې 20 نمبر آیه کې دعا وری د ټکه راغله ده، فقروا ما تيسر من القرآن. یو وری المنځ ذکر راغله ده، دعا وری قرآن تلاوت ذکر راغله ده. تو سوره د واسوی قرآن تلاوت کوا، قرآن سمینا ار المنځ نه بعد قرآن آیا. علماء سیرت داشه او سبع المنځ نه بعد سوره یاسین، وريز المنځ نه بعد سوره نبأ، مزدگار عصر المنځ نه بعد سوره عصر، مخام المنځنه بعد سوره واقعه، مسخوتان المنځنه بعد سوره ملک تلاوت وکولو. امام خمینی به وصیت کې از ویته ویل احمد خمینی ته زوی احمد کوشش کوا مخام ضرور قرآن راخلای او خاص کر سوره حشر تلاوت وکاو. بیا سوره حشر کې اخیری ایتونه س پروردگار عالم خزانه ور کې پټی دي دشي. ابن عباس کله وفات کیږي، یو صحابي او تراشی او ته اولاد په باره کې زمانو په باره کې څه خبره وی، وصیت نصیحت مو ته وکا. ابن عباس ورته چې ته ضرورت نشته، پیغمبر مو ته ویلی وو چې زمانو ته سوره واقعه ورکا، څنګه سوره واقعه لمنه ونی سي تلاوت کوي، هیڅ کله به غربت ور باندې رونه شي، فقر ور باندې را نشي. ننیمو فریادون اسمان ته رسیږي، قرآن لمنه مپری خلی دی، قرآن لمنه ونی سا تو وخت ته معاشري نه دار او بیماری ورکیږي کنه د ورکیږي، بس قرآن لمنه ونی سي. یو بل ارسوس خدمت کې دا وکم تدبر د قرآن کې کسا د سټیجز دي. قرآن باندې باور اول سټیج، قرآن کې تدبر دویم سټیج، دریم سټیج قرآن کې تدبر د قرآن د خپلې افلا يتدبرون القرآن. او بندگانو تاسو قرآن کې تدبر ویل نه کوي، غور ویل نه کوي، لکه سوچ ویل نه کوي، فکر نه ویل نه کوي.
یو ساده مثال درکوم موږ تاسو د سوره الحمد الویلو کنه الویلو 17 رکعت واجب المنځو کې مو تاسو 34 واره سوره الحمد الویلو 34 واره او 34 واره مو تاسو دا آیاو کې الویلو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين څه معنی دی مطلب لږ غور خو کې وکا خدای صراط مستقیم باندې مروان کې ورسته خدای چې صراط مستقیم حواله صدرې قسم ته گروه نه دي یو هغه څه کسان دي چې انعمت علیهم دي چې قران او اهل بیت لمنې مضبوطه سره نیولې وي دا انعمت علیهم نعمتونه دي ور باندې دویم گروه چې شه د قران د خپل غیر المغضوب علیهم هغه څه کسان چې غضب دی غوي باندې هغه لیاره نه غضب له چوک دي چې خدای او اهل بیت لمنې پرې خلی وي خدای د قران او د اهل بیت دښنوي قران او اهل بیت سره په جنگ حالت کې وي دریام گروه ولا الضالین هغه څه کسان دي چې گمراه دي گمراه چوک دي زه مثال درکوم دي انده صرف پیدل د پاره د مثال درکول دي مثال دا ده گمراه کسان ماغه دي یو ساده مثال درکوم ای گمراه یو ساده مثال انده ده چې یو طرف ته د مولا نیاز چی کی مثلا محرم کې سفر کې یا زیارتو ته لوټ شي بل طرف ته مغه انسان شراب چی کی د کسانو مثال ده سبوی نه لیاره ورکه دی غوی ته واضح لیاره پته نه لګي چې اهل بیت لمنه ور اسلام یو په کور د اهل بیت مخالفت نه کوم یو که مثال در کوم غاندا دی څنګه کله ودرو شي به خدای او اهل بیت نه پویر دی المنزونه پویر دی مغود کی تماشیا کوي دلونه تماشیا کوي شراب یا چی کی مغود کی متمونه کوي دوی ته پته نه لګي چې اهل بیت صفال یا کومه واده دماغه څه کسان دي محرم سفر کې موبایلونه نو هو نه متمونه ډاکی کله محرم سفر تیر شي 11 مهینې اندغ موبایل کې بیا غانې سزونه غانې وروچي بیا بیا ګناه ول شي نه وروچي اخیری وشي ته خدمت کې عرض کوم هغه اعمال د قران باندې کسا زبداد تایم څه دینه بدبخت انسان د بل وی څنګه ته ډاکټر نسخه ویر کې څه واخه د مدته ولی کله دای ته علاج شو علاج نسخه ویر کړله هغه د علاج نسخه را واخلی او بیا مثال در کوم دوايا را واخلی بیا مغه دوايا درو را واخلی نلته و چی خونی ته ځون نسخه یو نسی درو دوايا شربات ځون یو نسی ایمو مثالان دا شه ده مت پروردگار عالم عظیم نسخه را کړی د قران شکل کې دی کې هاري وشي علاج موجود ده دی کې هاري وشي بهترین راه حل موجود ده خمو قران سره هغه وفانه د کړي کومه وفامونه قران غوښتي ده صرف یو ریکوست کوم سره شوي لکه سوره کم از کم سکول ته اهمیت ورکوي انګلیش ته اهمیت ورکوي سکولو ته اهمیت ورکوي ډیره ښه خبره ده مو قوم ډیر په ترقه روان دي پروردگار عالم دی مودا بچي نورا کامیاب او کمرانو ترقه باندې روان کی ان شاء الله اندونه کم از کم قران سره وفادار شوي سیکنډ ټایم د 2-3 غنټې دا بچي صداشه ساروي چلو کې کلونیو کې کلو کې وطانو کې بزنه وخت کې سیګریټو طرف ته شي نشو طرف ته شي تماشو طرف ته شي وی دی وا بدبختی انداز سمو تاسو قران سره وفا نه دی کړی